پټی کلي ناصران کې د قیوم خان ملیزی سیف الله خان د دوی په سربراهۍ کې د نن کوم شمولیتي پروګرام وسوی. دلته له موږ سره راغلي کوم میلمانه دي: سردار فاروق کیبزی، غني خان احمدزی، حاجي عبدالخالق سرپرې کړی، نصیب الله لوڼی، ملک روزي خان کاکړ، محمد شاه حمزازی، منیجر قیوم ترین صاحب، فاروق خان حمزازی، ملک رسول گلازی، اکبر ملازی او سردار نصیب حمزازی، ملک جبار ناصر، خیر محمد صاحب ناصر، شهزاد خان حمزازی، محمدان پخیزی، صادق علیزی، ظاهر خان کونډی، شفیق خان حمزازی، بوجان استاد، سید تاج محمد. دا زموږ میلمانه ما ځکه نومونه واخیستل چې تاسو به هم نومونه واورئ. ډېر خوشحاله سو عزیزانو چې تاسو موږ ته کمبله خوراکه، موږ ته مو عزت راکئ. دا اوټ چې دی دا که د ګسر څوک چاته ور نه کړي پښتانه په عزت ډېر خوشحاله کړي چې د چا کلي له ورسي، د چا کور له ورسي، هغه عزت ښه شی. دا اوټ له عزته پاخوا بیا موږ په فایده پسې ګرځو. نو زه ډېر خوشحاله سوم چې زموږ خوریی هم دی قیوم خان او شمولیتي پروګرام هم جوړ کړی دی. دا ښه دی. ماما هم راغوښتی دی، امان ماما هم ناست دی. ډېر په دې خوشحاله سو چې تاسو موږ راوغوښتو. دا اوټ پټ شی دی، دا نه ده معلومه چې معنا اوټ څوک چاته ورکوي څوک یې نه ورکوي. هغه یو الله به خبر وي، یو به هغه دی په ځان خبر. دا ډېر خلک دوکې کوي چې اوټ یو څوک وګټي دی ورسي ما اوټ تا ته درکړي، پټ مه درکړي، له ورورم په غلا درکړي. زما ورور په جمعیت کې ډېر اکټیوه وی، ملا وی، ما کسان دي به اوټ درکړی. بل یې زما په پښتونخوا کې دغه وی، بل یې زه خو له تا له لس کلو سره یم. مګر اوټ چې دی دا د ضمیر شی دی چې چیرې د زړه غوښتی و هغه سړي ته اوټ ورکوی شي. خپله معاینه د مېړه ښځه وي چې لاړه شي پولینګ له، د دې مرضي ده و مېړه ته به خوی وکوي. نو یوې زه یې ورکومه. مګر اوټ کیدای شي دا د خپلې رضا شی دی چې د مېړه په خوله معاینه اوټ نه استعمالوي. اوس دومره ولې چې هغه جمهوریت د دې ګای دپاره دغه وسوي. دا کار چا وکړي؟ دا ذوالفقار علي بټو وکړي چې اول به اوټ د نوابانو د سردارانو وي، په ګربوري کې به معنا 5 کسان اوټ اچاوي. ذوالفقار علي بټو اول شناختي کارت جوړ کړي. هغه والله د عوام چې یو سړی لوی سي، د 18 کلو سي، نر و ښځه، دا به شناختي کارت جوړوي. اوټ به پر شناختي کارت لوږي. هغه که بیا غریب وي، هغه که داړیدار مزدور وي، هغه که دکاندار وي، که هغه ملک و سردار وي، اوټ به پر شناختي کارت لوږي. نو ځکه دغه زما او ستا دغه کنډوالو له، د دغه غریبانو کوډلو له، د دغه غریبانو کورو له دا سرمایهداران د ده د کور دروازه ورټکوي، په ده پسې وي، سوالونه ورته کوي، ما ته چای پاټي وکړه، کلی راوغواړه چې و ما ته اوټ راکړي. دا ستاسې اوټ ډېر قدرمند دی. دا کار یو لوی فلسفي وي، یو لوی سیاسي وي. د هغه نوم وي ذوالفقار علي بټو، الله د ده روح شاد کړي چې ما او تا ګر کوم غریب سرمایهدار یې په اوټ کې سره برابر کړو. هر سړي ته د اوټ دغه ورکوي، د اوټ حق یې ورکوي چې ته اوټ اچوی سې. ځکه دا زموږ خلک چې ورک یې بله ورځ د اوټو ټیم سي دوی پر غریبانو راسم سي. چې د اوټ ټیم نه وي دی په غوړو ډوډۍ پسې ګرځي چې د چا ښه بیټک وي، ښه مړی یې راکوی سوله، هغه له به ځو. او سړی په نس باندې چې کوم دی نس مږی هم خپل ځان مړوی سي، چرګ هم په خپل نس پوهېږي، وزه هم په نس پوهېږي. ما او تا خو انسانان یو، ما او تا په کار دی چې د خپل نس خبره ګسر ونه کړو. انسان له لوږې نه مري، د نس مسله نه ده. انسان په کار دی چې د بل انسان دغه وکړي،
د بل انسان غم کې همت وکړي، د بل په پریشانی کې همت وکړي، د بل مرکه ور وکړي. که ته یو نماینده سوې، وزیر سوې، د دغه نور انسانانو ته د روډ سهولت ورکړي، د اوبو ورکړي، د نوکرۍ ورکړي، او سیسونې مستحق وي، غریب وي، حقدار سړی وي، ولې زما او ستا اسلام هم دا یی چې زکات ته یو چاته ورکوې ته بیا مستحقه ته ورکوې. ته یو سرمایدار ته مه ورکوه، ته په خپله خور مه قبلوه چې هو په وکه بیرته یې په جیب کې واچو. ما او تا جایدادونه دا رنګه قبلوو په خپلو خوندو باندې، و زنان ته موږ جایداد کې حصه نه ورکوو، په هو په وکو هغه هم یې شپږر کلي کې یوې خور هم له ورونو جایداد نه دی اخیستی، زه یې ولې واخلم؟ زه هم دا غیرت کوم. های زموږ غیرت و موږ مړو ته و زنان ته معکوک نه دی ورکړی، زموږ د مړو د نرانو کې ډېره لویه فایده ده. سپیلاله د غیرت شروع دی، هغه خوند یې له وروره حق نه غواړي. نو دغه انسان چې کوم دی، انسان په کار دی چې د بل د انسانیت قدر وکړي، بیا د مستحق خلکو قدر وکړي. نو د دې دپاره چې کوم سیاست دی، هر څوک به راغلي، تاسې به اوټونه ورکړي، هره پارټۍ به مازمویل وي. موږ نوي خلک یو، تار واره ما ووټ وکړئ، زما دغه کلي له زه نه یم راغلی، دغه دغه ولاړ سو اخترشاه، د اخترشاه هغه کورو له زه نه یم ورغلی، دا صدیق ماما ناست دی، دا بالا اوښخیلان له زه نه یم تللی. ما ووټ نه دی غوښتی، ټایم نه وی. اوس به دغه کلي دا ځان ته پولینګ دی. ما ته معلوم دی چې د جی پی ایس پر کور، د منان ناصر پر کور، د امان الله پر کور زما اته اتیا ووټ، د احمد جان پر کور زما اویا ووټ، په پاسونوي کې زما 15 شپېته ووټ و. دغه پولینګ ځان زما به پی ایجنټ نه وي، که ویم به هغه رپورټ ما ته نه دی میلاو سوی چې دلته به زما څو ووټ، چې زه راغلی نه یم نو خو ووټ نسته. مګر نن موږ په دا ګای مطمئن یو چې دا واره ټایم سته، موږ راغو، دا صدیق ماما ناست دی، اوښخیل دی، له موږ سره شمولیت وکړي. دا ستاسې کلي، ستاسې قریب دی، ستاسې تربور دی، خیرالدین صاحب له موږ سره شمولیت وکړي، ګسر موږ کونسلر دپاره ودروئ. نن دغه دی قیوم او سیفلا او د دوی کورنۍ له موږ سره نن شمولیت وکړي. دا یو پولینګ دی، او دلته نور داسې کورونه سته چې هلته له موږه تګ غواړي، د هغو اوټ هم سته، د هغو حیثیت هم سته، هغو کورو له به هم ځو. نو تر واره چې زما دلته کم ما له موقع نه راغه، زه ګرځېدلی نه وم، که ګسر راغلی وایم تاسې قولونه کړي وو، پښتو زبان م کړی وي، له جمعیت سره، له پښتونخوا سره، له اجیتور سره، له بل سره، دغه رنګه په آخري ورځ خلک ووټ نه چپوي. مګر دا واره موږ د وخت پر سر ګرځېدلي یو، تاسو هم هر څوک وکتل، موږ نوي یو، او دا رنګه موږ هم نه کوو، نه یې له تاسې نه شروع کوو. دا 15 کاله موږ خواري کښلګې ده. دا یو شی در ښیم، د ملا پر اول نمبر اجیتور وي، پر دویم نمبر مولوي فیض الله صاحب وي، پر دریم نمبر زه وم. کم په 2018 کې اوټ وسوی، په 2 کاله کې دننه ما د ملا او له اجیتور سره ځان برابر کړي، په چشمه برابر کړي، په یو کور کې. هغه وایي کور زما ملګری، پلار مور شناخت کارډ یې ول، اته بې زویانو لوڼه وې لوی، د هغوغه به نه و. نو زه راولاړ شوم، د هغه کور شناخت کارډ ما ور جوړ کړ، چې زما ملګري 8000 شناخت کارډ چې ما جوړ کړل په 2 کاله دننه کې، زه په دوی پسې ورسېد. له هغه 2 کلو را په دې خوا دا 3 کاله ما یونټان جوړول، ما شمولیت نوم نه ورکاوی، ما قوت جوړ کړي، 368 یونټه موږ جوړ کړ. له دا 2 میاشتو اوس موږ د الیکشن مهم شروع کړي، موږ شمولیتي پروګرامونه کوو، سوشل میډیا ته هم ورکوو، اخبار ته هم بیان ورکوو، دلته هم غږیږو، لکه نن دا کلي له راغلي یو، معنا دا کلي له موږ سره شمولیت وکړي. 10 کسان دي، 20 کسان دي، 15 کور دي، یو کور دی. راغو چای هم دی راکوي، کالی هم دی رایستلی دی، دغه د کور کمبل یې رایستلی. دا څوک چې چاته عزت ورکوي، هغه بیا زړه په خوري، دغه یې له بازاره په کرایه راوړي. نو دا د دې قیوم خان او د دې سیف الله خان له موږ سره مینه ده، الله له دوی سره معنا دغه رنګه په ښه نظر ورته وګورئ، زموږ د میلمنو قدر یې وکړئ. نو عزیزانو،
دا خاصه زه د یوه پولینګ درته وایم دلته به اوس هم زموږ له موږ څخه 5-6 خاندانه اوس هم زموږ په ټارګېټ کې دي ستاسې د کلي په پولینګ کې چې هغو له موږ سره کول کړی موږ به ورځو موږ به ووټ ځین غواړو بله وار یې ګوره که همت وسوی یو وار هغه سره معنا ناصر تکړه کوم په ناصر کې بیا ملیزی دغه رنګه تکړه دی دا پولینګ دلته اکثره د ملیزي دي نیم کورونه په دې کې اوښخیل سته په اوښخې کې هم زموږ ووټونه سته نن دا پروګرام د ملیزیانو دی موږ تاسو راغوښتي یو وروره له موږ سره هم د ملګرتیا اعلان وکئ پر مخ زه د نورو غیبتونه نه درته کوم ځان دا یو ګای درته کوم هر څوک په ناصر ځان کامیابه کوي مګر ناصر ته حق نه ورکوي ناصر نن هم دا ټټۍ کلی دی چې هر رنګ شي دا ماته معلوم دی تا ته سکول نه درې لکي تا ته بجلی نه درې لکي تا ته روډ نه درې لکي ووټ د ستا پروت یې ته هم نه ځین کډه کږي شی هم نه درې لکي د دغه یو حل وي دغه زاړه نمایندګان دا ستا کور که تا ګه سره پر پروت یې که دګه سر قبضه کړږي دا ستاسو د جي پي ایس یو مرکخ یې درکوی سو یاره دا ستا ګه سره 2000 فوټه دا مکان دی راسه د دغه قیمت ورکوه جي پي ایس نه ته کډه کېدی سي نه هغه توپک پر در اخیستی سي دا ستا روغ به در کړږي وه دا ستا په کلي کې خو به روډ جوړ سوی وي دا ستا په کلي کې خو به بجلي راغلګي وه دا ستا کلي ته به یو ښه سکول خو به وي هغه یې نه کوي دا راځه روغه یې نه وکړه جوړه یې نه وکړه اوس راسه تا لکه جبار چې وویلې تا دا نوکرۍ چا ته ورکړې څه له ده نه کېوه یوه خبره زه درته کوم ما سلیم دغه ته کلیم صاحب ته هم وویل ملک کلیم د ملک سلیم زوی چې ډېر ښه انسان دی دا سړي له سره ما یو مجلس وکړي مال کلیم صاحب زه له هر ناصره سره دا خبره نه کوم ته لږ ډېر هوښیار یې سیکټري پاته سوی څونې خدمت د کاوی ستا په خوله د له چا سره نوکري ورکول یې ورده کې زه دا شورټي در کوم کلیم صاحب ما هم سبق ویلی دی زه هم تعلیم یافته یم په سیاست کې مو وخت تر کړی دی کامیابي غواړم له تا له هر چا سره ښه وکړ دا ور له ما سره همت مګر زه د کلیم صاحب زما یو شی هم نه دی ضرورت زه هر څه لرمه ما ته خدای راکړي دي زه چې دا خپل پنشن زه نسم ګارولی اولاد ملا هم نسته زما کوم غریبان پسمانده خلک په بل نظر ورته ګوري ووټ یوسي کامیاب یې کو بیا سهار نه زما مني نه زما د کوم خاطر په خپله کوي ما ورته ویل کلیم صاحب زه یو کار نور پر خپل ځای دی هغه انصاف سي راسي انسان چې کامیابه سي بیا پر مخ میړه معلومیږي چې نن ته کم ګایونه کوې سهار ستا کمې ارادې دي ته خدمت کوې که نه کوې کلیم صاحب ته ما ورته لږ پوه زه دا یو کار کولی سم که خدای کامیابي راکه که ناصر ما ته ووټ راکوي که نه راک زه ناصر په دا بوري کې زه الله به سیال کوي تر الله را لاندې اوله سیالي دا ده چې زه له دغه ټټۍ څخه بیا دغه د ناصر آباد تر اوله پله پورې چې زه ناصران ته خپله منسپل کمیټۍ ورکړم دا مقصد دا دی دا کمیټۍ دا د ناصر منسپل کمیټۍ د لورلایي ښار منسپل کمیټۍ دا که نه ده په دې کې 600 کسان ملازمین لوی پوسټونه هم شته کوچني هم شته نو ته ناصر ته منسپل کمیټۍ ورکه ابادي هم پرده له دا ځایه روډ واخه سنګل روډ باسې ګه سره ډبل وباسه په مابین کې دې ګه سره درختې وي سټریټ لایټ دې وي یو روډ د دې خواته یو د ودې خواته له دا ځایه د داسې واخسته د کټوۍ پر مانده باندې د ناصر آباد په روډ یې ورپورې که دا منسپل کمیټۍ شته و ناصر ته ورکې 600 پوسټه په دې منسپل کمیټۍ کې دا د چا دي پر دې د مختر سړی کاغذ نه جمع کوي د سره غونډو زخپیل پر دې کاغذ نه جمع کوي د بازار والا دې نه جمع کوي په دغه منسپل کمیټۍ حدود کې که ناصر وي که نور قومونه ول دا د هغو حق جوړ شي دا 1 روپۍ خرڅ نه راځي عزیزان هسې خطا کړي یاسته دا شمسي وګوره ضمیر پروشي وګوره دا رنګه خلک ستا په ټرانسفارمر ووټ ورکوي وای ځان
ګرد زندګي مو تېره کړله دا ستا ته کور ته ګوړه بره مولوي امیر زمان صاحب مړ سي خدای دې وبخښي مولوي فیض الله صاحب ژوندی دی حاجي تور دی بابت لالا دی دوغ تاسو ته ګوړه بره نه ده درکړي په خپل موټي په خپل مهنت هم دا کار کړی بیا یې هم نه درکوي عزت و سیالي سې غواړې دغه منسپل کمیټۍ 1 روپۍ خرڅ نه غواړي خاصه په وزیر اعلی نوټیفیکیشن وکړه نو د ناصر سیال کوي د ناصر د شمله لوړه سوه ناصر ته حقوق ور پیدا سوی په کروڑاو روپۍ د منسپل کمیټۍ له راځي هغه به دلته په دغه کلي کې معنا زوړ باور دی نوی باور دی ناصر آباد دی په دغه منسپل کمیټۍ کې په حدود کې به دا د کروڑاو روپۍ میاشت پر میاشت راځي د تنخوا د پاره هم راځي د ډیولپمنټ د پاره هم راځي اول خو دغه زما او ستا نمایندګانو و دې ته خیال نه وي د دوی تعلیم نه وي د دوی عقل نه وي که عقل ویم بیا د قوم تر سیالۍ د قوم تر ضرورت تر پوره کولو دغه سابقه حکمرانانو غلا ته توجه وه کمیشن ته توجه وه چې زه ښه جایداد جوړ کړم زه له لوږې نه شم مړ زه بچیان ته یو ښه مستقبل ور پیدا کړم د خپل بچي غم اخیستی وي دا ګر کارونه کېږي چې نیت د صفا وي 120 اربه روپۍ دغه لورلایله په دې 15 کاله راغلي ما او تا یوه غوا حلاله کړو چې نیت مو سم وي و دا ګردو کورو ته ونډه ورکړو که د چا سلام نه ویم چې یاره الله م په نیسي زه دا ونډه ورکومه دا کوچنیان خو بیا وخورو 120 اربه روپۍ چې موږ یوه غوا سمه تقسیموی سو چې دا 100 اربه روپۍ سم تقسیم کې دا ګرد قومونه ته یو حقوق ورسېدی سو یو ضرورت ور پوره کوی سو دا نه په پیدل د دغو نیتونه چپ ول لاړل دا اختر سو نوی را روان وار دپاره دلته ستا خلک دارنګه خلک ستا چې ستا به اوټ ضایع کوي زمانه ما په لورلای کې دا ټیم 3 قوته دي حاجي تور مولوي فیض الله صاحب دریم موږ یو ولې دا په بلدیات کې معلوم سو دا نور پارټیانو 15 کونسلره وګټ ترجمه تم زموږ کونسلران ډیرو د لورلای پر اول نمبر بلدیات موږ وګاټي یو منسټر چې وی پیسې لرله ډي سي د دوی پریزیډینګ د دو پولینګان یې زله چپ کړ د خرنګ چپ کړ د دا ګربوري د دا ټټۍ د کلی خلکو ته معلومه ده ستا کلی ته ډیر وي ته 200 وټه وي د یوړې معنا په خپل یو نیم سل نه کېږي ستا وټې یوړې واړې بوټان کوټ نوم ورک بیا وټم له تا غوښت چې وټ مې را بدل کړی یم د لیدی اوس به وټم ته راکړې بیا به ما کامیابه کړې دا تر واره په 2018 کې هم د پاسنیو پولینګ یوړی د باورغه پټانکوټ له هاي څنګه پټانکوټ دی چې هر شی ځان لکه شي تاسو راسي لږ خوا بادو تاسو راسي د خپل پولینګ دی د خپل وارډ دی د لیکه موږ ورور ښه سره کوو که بد کوو که مقابله کوو که نه کوو موږ پوسو کار پوسوي پټانکوټ لم ولیکه شی دا لکه له تای سر څه چم وسوي دغه رنګه ډېر واډونه معنا دا رنګه ځان له کشک دی د کونسلران ډېر هغه لاړل تر د را روان وار دپاره موږ له تاسو غواړو همت دا ګای موږ نه درته کوس موږ ته وټ راکړه موږ له تاسې همت غواړو کم همت را سره وکړئ پردي خلک هم راکشوی سي د پردیو ووټ هم راوستی سي خپل ووټ خوی راکوئ هغه ساده کاکړي ګای نه درته کو راغلي ووټ غواړو ته یې هو الله بخیر ونډه به د وکړو ونډه چې یې درکوله نو یې نه درکوي که ملګرتیا کوله بیا یې دغه رنګه کوي سکالی مخور دی وروره در سره ملګری بل ایله تر کور ته رهي نو ځانو هر څوک مو ولیدل د ځان شورټي درکوو و دغه کلي ته هم و ناصر ته هم و نور قومو ته هم چې انصاف وکړي دا نماینده دا شمس دا د ځان نه دی دا د ځان د اختیار نه دی چې نمایندګي کوي سیاست کوي بیا به ګر برابر نه سي سهار به دا نه زه ورور چیرمن کوم لکه دا نور سي زویان یې چیرمنان کول و ورونو ته ټیکې ورکولې و سرکاري ګاډۍ کې ورونه سپرېدل تاسې راسئ له کوره دا کلچر راوباسو زه زما زوی زما ورور ما کامیابه کوي که ما د عوام کامیابه کوي
دا سرکاري ګاډۍ به پر دفتر ولاړه وه چې د چا کار وي کې واده وای هغه به بیوله نو خو ولاړه ده نو څه کوي چې زما پلار او زما ورور به پکې سپاروي او بل به یو کار هم نه کوي له کوره تر بازاره بل به د ژوند یوه دنده هم نه وي زرغون نمبر پلیټ به پر لګېدلی دا انصاف دی دا هغه ملګرو ته پر مخ یو قسم له اولې ورځې چمیټه ده چې وزارت ګر زما یا به زما د ورور دغه وي کوچ به زما زه خورم شنومبه یې د دا نور هغه هم سونې اوبه کې اچوي ناصر ول رنګ دی نه به دی پر خوند یې زنی وروره دغه شنومبې کې هر سونې اوبه اچوي معنا موږ د عوام دغه رنګ یو کوچ یې دی خوري په شنومبې کې سونې اوبه ور اچولې موږ به سر نه خلاصو دا وسو دا بې انصافۍ دا دروغونه دا دوکې له ګرد عوامه سره سابقه حکمرانان وکړې شمس خو نه دی راغلی بله واره نه دی وزیر سوی نه یې له تاسو ووټ غوښتی دی نه یې له بوري غوښتی دی کې اخستی دی یم مګر ناکامه سوی دی چې چا غلا کړي ده چا کرپشن کړی دی چا بې انصافي کړې ده هغه د ترس را روان وار دپاره پکار دی موږ تاسو یو سوچ وکړو ما او تا به ماجد کې چې تنګ سو اسپتال ورسو علاج نه وي موږ یې نسته بوری برد په غور خو موږ ډېر ښه ورکوی سو چې بجلي نه وي نسته بوری برد چې مو روډ نه وي نسته بوری برد وروره بوری د چا له وجې برد دعا کو یا خدای د حضرت عمر او د حضرت عمر نظام راولې او بیرته هغه رنګه چې یو نماینده ته راولې چې د هغه په لاس کې پیسې وي د هغه په لاس کې پاور وي د هغه په لاس کې نوکري وي د هغه په لاس کې روډ اوبه وي ستا ته یو پنډ در منظوروی سي دا رنګه نمایندګان بیا ما او تا ودی خلکو ته ووټ ورکوو چې هغه تر نمرود هم په اخوا دي هغه تر فرعون هم په اخوا دي او نظام د حضرت عمر غواړو نو خو ما او تا ډېر غلط نظام د حضرت عمر خوښ دی نمایندګان دی راولو چې په خپل روغبړ نشي ورسره کولی په خپله د خپل حق نشي ورته ویلی او نماینده به خوږ وي نماینده به نیت صفا وي نماینده به خاکساره وي نماینده به ستا د ضلع د حقوقو د راوړنو دپاره هغه صلاحیت پکښې وي چې دی په اسمبلي کې هم غږېدی دی د خپل لورلایي پر حق باندې له یوه چا سره کمپرومایز نشي کولی دا راوباسه کې په ملا پرلولی کې په اجتور پرلولی دا نورې پارټۍ خو ګس سره چې ګردې سره ګډې سي هم نیمه ووټ نشي اخیستلی په دغه درو کې تاسو وګورئ دا ټینډادرې لږ قوت دی په دا درو کې تاسو وګورئ څوک یې تاسو له حقوق د راوړی سي دا نور تاسو تجربه زه هم نه یم تجربه کړې دا واره ما هم وګورئ چې هی ماما څونې سودا کوي زموږ نیت به هم ووینئ دا زما او ستا د زندګۍ مسایل دغه به یو الله حل کوي مګر تر الله را لاندې به د نیت سم وي چې څونې حق د دې کلي جوړېږي دا خو راوړه ماجت له راس پې د چا کور له مه ورځه په جومات کې کښېنسي کلی ضرورت ته چشت دی به درته وایي دا کلی چې وروره زموږ په کلي کې بجلي نسته پلانۍ نسته اوله مسله خو دغه د له دغه آی جي پیزه سره یو معامله را خلاصه که سم دی به حل سي دا تاسې دا ټیم پراته یاسته دا ټیم تاسې د قبضې پر مځکه پراته یاسته یو قسم انتقال یې نسته ته راسئ خو اول دغه مرکه وکړو چې دا کور خو به د خپل سي دغه سره ژغاو کېږي که نه کېږي دا به نماینده کوي چې ته راسه دا سره وژغو یو کمیټۍ به جوړه کړو چې دا معامله خلاصه سو بیا په کلي کې روډ هم خلاص دی بیا په کلي کې بجلي هم خلاصه ده بیا بل کار هم خلاص دی موږ یې پټ پټ سره جارباسو شیان نوکرۍ دی ژوند دی دا ګر شیان راځي اوسو دا زاړه حکمرانان تاسې ولیدل دا واره موږ له تاسو ملګرتیا غواړو دا ځوانان دا دلته ناست اوس سپین ږیرو پخوا دا ناصران چې کوم دي چې به مسرګی وکړي دا نور هلکان په ګی کار نه سمال وروره اوس فیسبوک رالی هی ځوان خو له پلاره دا نشي کولی چې اګا زه اوس هی کمنټ ورکړم کې نه کم وه هی شی شیر کړم پې کوت نه ورته کېږي لاړئ وروره دا ځوان په ګرده دنیا باندې ګډ سوی د دغه ځوانانو اډیاز د دغه ځوانانو سوچ د دې ځوانانو په قوم هم خوابده ده په لورلایي هم خوابده ده په ترقي هم خوابده ده چې ولې ترقي نه راځي سهولیاتو فقدان دی په دغه هم خوابده ده دا ځوانان ذاته د مشرانو له خولې ووتل
له کنټروله ووتل د ده په جیب کې له ده سره ډېر لوی پاور سره دی نو ځوانانو ته دا وایم پر سوشل میډیا په کار دی د چا پسې بدي مه وایسته دی سوچ رامخته کوي دی خلک سپورټ کوي چې پر هغه باندې سهار ستا د قوم ستا د دغې لورلایي د ترقۍ یو سبب جوړېدی چې هغه کار وکړي کور ودان سه ډېره مننه ناوختي هم ده مازدیګر دی چای کسته که نشته